बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद लरम چې تاسو په روغ جوړ او خوشاله وي او ژوند په مزو کې به دوستانو مردان کې ډیر زیات ظلم شوی دی، زیاتې شوی دی. یوه بله د شپږو کالو ماشومه د زنا بالجبر نه بعد قتل کړې ده. ماشومه څوک ده او د قاتل څوک ده د باره کې ټول معلومات په دې ویډیو کې شریکو. او که تاسو ټول معلومات باندې ځان خبرول غواړئ مونږ ویډیو ځان سره تر اخره پورې وګورئ. او چې کوم ملګري مونږ په چینل باندې نوي دي هغوی د مونږ چینل مخه ځان سره سبسکرایب کړي، ټلې نشان دی وي تاکہ موږ راتلونکي معلوماتي ویډیو هغوی ته په اسانۍ سره ملاو شي. دوستانو دا واقعه د مردان ده چې یوه بله د شپږو کالو ماشومه چې هغه نه خوب باندې پوهېده نه بادو باندې پوهېده، اغوا نه بعد یې ورڅه بدفعلي وکړه، بدفعلۍ نه بعد هغه ماشومه یې قتل کړې ده. دوستانو پوسټ مارټم کې دا خبره کلیر شوې ده چې د ماشومې سره مرګ نه مخکې اول بدفعلي شوې ده. دوستانو بدفعلۍ نه بعد د ماشومه یې قتل کوله. ولې چې دا ماشومې به دا کاس پېژندلی وي، دا به داسې څوک پېژنګلو کاس وي چې دا ماشومه ورسره روانه شوې ده. دا ماشومه یې ځنګل ته کړې ده، پټیو ته کړې ده او هلته یې ورڅه بدفعلي کړې ده او هغه ځای کې یې پرېښې. دوستانو موږ د معاشرې کې روزمره بنیاد باندې د زناګانې عام شوي دي او د چایلډ ابیوز دی دا د ریس پر سیوا کیږي. خو موږ دې باره کې موږ حکومت څه ایکشن نه خلی که حکومت څه ایکشن واخیست او یو کاسې په چوک کې ورایزان کړو نو کیدای شي د معاملات به ودرېږي. موږ د خواهشات د حد پورې سیوا شوي دي چې موږ خپل خواهش او خپل نفس مو خپل کابو کې نه ده. حالانکې ټولو نه افضل جهاد چې ده هغه خپل نفس خلاف ده، چې موږ خپل نفس خلاف جهاد وکړو. ولې د شیطان ته لار چې ده دا موږ نفس فیر کوي، موږ نفس نه مطمئن کیږي. او هغه ټیم کې د چایلډ ابیوز چې دا د ایوان نشه جوړه شوې ده، خلک دې نشې کې مبتلا شوي دي. که نه چا پر دې ماشومې ته په بد نظر باندې، خاص طور باندې چې هغه لور وي هغې ته په بد نظر باندې کتل انسان ته خپل بچي ریا شي او دلته دا ظالمان ورسره بدفعلي وکړي. او دا خامخا هغه کسان دي چې څوک یې پېژنګلي دغسې څوک ماشومه د مالت نه د کور نه نشي ویچتول. د ماشومه کور نه غرمې ټیم کې غیبه شوې وه او هغې نه بعد ماښام کې د لاش د پټیو نه ملا شولو. دوستانو ډېر زیات د افسوس مقام ده ایز ا معاشره. دې باره کې به اوس ممبر باندې چې مولا ناست دی، سکول کې چې ټیچر ناست دی، چې نور څومره د ګورنمنټ نمایندګان دي، پولیس والا دي، هغوی ته پکار ده دوی باره کې یو کمپین وچل د چایلډ ابیوز باره کې او یو کاس ته د داسې سزا ویر کړي چې د خلک چې دې باره کې سوچ کوي نو هغوی بدن ورپېږي ته چې کا موږ دا کار وکړو نو موږ سبا دا کار وشي. صرف اسلامي چې کومې سزاګانې دي هغه دې اپلای کړي. بیا تاسې وګورئ چې دا څومره نشهور دي که نه، چې دا چایلډ ابیوز باره کې دوی نشه ده چې ماشومې سره موږ څه طریقې باندې ماشومې سره بدفعلي وکړو نو دوی ټول به سام شي. دوی دا صرف او صرف یو علاج ده چې اسلامي قانون لاګو شي. دوستانو دې باره